أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعد الله الذين آمنوا وذكر الله تعالى كسان سرا چیمان روڑ دے وعملوا الصالحات او دی عملون کری دی نیک لهم مغفرة ددید پار بہندا واجر عظیم او اجر دیر لے والذین کفروا او ہا کسانو چی کفر یکڑ دے وکذبوا بآیاتنا او دی دروجن گنل دی آیتنا زمونگا اولئک اصحاب الجحیم دا کسان چی دی خاوندان دا جہنم دی. یا ایوہ الذین آمنوا اے ہا کسانو چی مانے روڑے دے اذکروا نعمت اللہ یاد کے نعمت اللہ تعالی علیکم پتا سبان دی اذ ہم قوم کلا چی قصد کو یو قوم اند دی خبری یبسطو الیکم چی دی اگدکی تاسو طرفتا ایدیہم لا سنخفل فکف ایدیہم عنکم وصلا تلا منکلو لا سند حوید استاسنا واتقوا اللہ او یریگ دل تلانا وعلی اللہ او خاص پا اللہ تلا باندی فلیتوکل المؤمنون پس پکار دے چی بروسو کی مومنان. قلنبنو دو آیتونو کی دا کامل مومنانو او دا کافرانو بیان دے. چکم کامل مومنان دی آئی سر اللہ تعالی وعدہ کری دا چکا دین کم کمی کو تاہیشی او تمافکوما او دی تبدیل اجر ورکوما او کم خلقو چی انکارو کو کفریو کو دائی دا پار جہنم تیار کرے شوے دے. ورپسی آیت مبارکہ کی دا اللہ تعالی دا فضل و دا احسان بیان دے کہ اے مومنانو چکل تاسو پا ایمان بانے قائم و دائم یہ اللہ تعالی سب استاسو حفاظت بکی دا ہر قسم شرنا و دشمن با اللہ تعالی استاسو حفاظت بکی پڑیر موکو اللہ تعالی استاسو حفاظت کر دے. کافران و مختلف منصوبی جوڑ کری چی تاسو نقصان ضرور اسی و اللہ تعالی تاسو تیو ساتلے استاسو دین غالب شو تاسو غالب شوے کفر مغلوب شو کافران ختم شو. او دا وعدہ تر قیامت پورے دا چکل مومن کامل مومنی دا اللہ تعالی مدد بدد سروی اور اللہ تعالی برد حفاظت کی. واللہ یعصمک من الناس اللہ تعالی بخلق نتا ساتی با بچکی بتی وشرد دی چکل مومن کامل مومن بھی چکل مومن پا ایمانیات باندے قائم و دائمی اللہ تعالی مدد اور نصرت با مومن سر شامل حالی. وعد اللہ الذین آمنوا وعد کرد اللہ تعالی آکسانو سرا وعد دیتے ہی چی مستقبل کی بداکار کوما یعنی چاہتا فیدہ رسول ہر قسم طریقے سرچوی نئے توادوی چی پا مستقبل کی بتا تدا فیدہ در رسوما اللہ تعالی وعدہ کرد مومنانو سرا دا منگا استاسو پا وعدہ کی دا او دا اللہ تعالی وعدہ کی دا فرق تے منگ دا خپل وعدین خلاف کولی شو یعنی منگ وعدہ کردی دا کوشش بمو کو لیکن آشان بو نکڑے شو اسباب با موافق نشی حالات با موافق نشی وعدہ کی منگ شاعت پاتی شو کمزوری پاتی شو و دا اللہ تعالی وعدہ دا انسانوں دا وعدی پشانتی ندا اللہ تعالی دا چانا مجبور ندے عاجز ندے پورا کولنا چې کومه وعده کړې ده دا یقیني ده
نو د الله تعالی وعده رښتینه ده او داسې به کېږي به. نو د انسانانو د وعدې او د الله تعالی وعدې کې فرق دی. الله خپله وعده کې به رښتینې وي. ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا. د الله نه زیات صحیح خبره کوونکي، رښتیا خبره کوونکي هېڅوک هم نشته. وعد الله الذین آمنوا. الله تعالی وعده کړې د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې وروړی دی او د ایمان نه بعد وعملو الصالحات عملونه یې کړي دي نیکو. د الله تعالی برپور وعده د مدد او د نصرتو دا ګوره کامل مؤمنانو سره ده. نغه وعده رسه ده لهم مغفرتونو، د دې دپاره بهنه ده، مغفرت او بخشش ته وي چې الله به د دې بهنه خامخا کړي. الله بادشاہ دی، د بادشاهانو بادشاہ دی. که انسان هر څومره د الله تعالی عبادتو کې بندګیو کې بیا هم به ناقص وي، ځکه د الله تعالی د شان مطابق بندګي د انسان نه تصور هم نشي کېدی. څنګه چې د الله تعالی شان دی هغه شان دی بندګي به بنده څنګه وکړي. مونږ کمزوري یو، زمونږ علم کمزور دی، محدود دی، زمونږ بدن کې هغه قوت او طاقت نشته چې څنګه پکار دی شان وکړو. نو چې انسان د خپل وس مطابق لګیا دی، نو چې کم کمی کوتاهي کېږي دا به الله تعالی معاف کړي به. انبیاء کرام علیهم السلام به د قیامت په ورځ باندې ردې اظهار وکړي چې ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اے الله ستا د شان مطابق چې څنګه بندګي به شان موږ نه راکړې، او اے الله چې څنګه ستا د شان مطابق معرفت او پیژندلو هغه شان موږ ته نه پیژندلې. نو بیا عام انسانان به څنګه؟ نو د انسان نه چې دا کم کمی کوتاهي کېږي او کم د آداب و خلاف ورزي کېږي دا به الله تعالی معاف کړي به. لهم مغفرتون، هم د دې دپاره بهنه او بخشش او مغفرت دی. غفره یغفرو پټولو ته وي چې کله ډېر خلک په یو مجلس کې په یو ځای کې او دومره ډېر خلک چې لاندې ځمکې پټه کړي وي نو هغې ته جمع غفیر وي. نو جمع غفیر ورته ځکه وي چې ځمکه یې پټه کړې ده او د جنگ په موقع چې کومه ټوپۍ په سر باندې اچولي کېږي ته مغفر وایي. نو د غفره یغفرو معنی پټولو. دا ګناهونه یو عیب دی. انسان چې ګناهونه کوي په بدن عیبونه لګي، داغونه لګي، دا داغونه به الله تعالی پټ بکي. داسې پرده په الله تعالی راولي چې پټ بشي، انسان به ښکلی ښکاري. ولهم مغفرتون، هم د دې دپاره بخشش دی او بهنه ده، او اجر عظیم او ډیر لوی اجر دی چې الله وتعالی اجري بس بیا خو الله تعالی پوهیږي چې د الله تعالی د شان مطابق سونه او الله تعالی ورکی. د قیامت پر ورځ چې الله تعالی کامل مؤمن ته بدله ورکی نو دا به الله تعالی د خپل شان مطابق ورکی، د بنده د شان مطابق نه، الله به د خپل شان مطابق بدله ورکی. نو څنګه چې الله تعالی لوی دی، د الله بدم بیا لویه ده. الله تعالی با انسان ته د انسان د شان مطابق د انسان خلو کې دی یا خو بدم وړه شوه، الله وی د تاسو د خپل شان مطابق خپل غټه بدله درکومه. خدا ګوره کامل مؤمن سره دی. قرآن او حدیث کې د کامل مؤمن بیان شوی دی او یا د کامل کافر بیان شوی دی، او چې کوم ګناهګار مؤمن دی او ناقص مؤمن دی دا باره کې قرآن او حدیث خاموشي اختیار کړی ده. لهم مغفرة و اجر عظیم والذین کفروا، او د دې مقابله کې چې کوم کافران دي هغه کسانو چې ای کفر وکړو، انکار وکړو. کفر ویل کېږي پټولو ته. دې کافر ته کافر ولي وي؟ دم حق پټ کړی دی، ښه پوهېږي چې حق دا بل سري او د بل څه شروع کړي دي. د دې وجې نه زمیندار ته کفار وي، ځکه زمیندار چې دې دا تخم په دې خاورو کې پټ کړي نو راخېږي. نو عربی کې ورته کفار وایي، خو د کافر معنا نه انکار نه کوي، او په دې معنا چې دې پټول کوي، نو په دا معنا ورته کفار وي. کمثل غیث اعجب الکفار نباته، قرآن دې استعمال کړی دی. نو کفرو دی پټ کړی دی حق لره، انکار یې کړی دی. وکذبوا بآیاتنا، او دی دروجن ګڼي دی آیتونه زمونږه. تکذیب اصل کې لیکيږي دروغ نسبت کول چاته،
دی زمون آیتونو ته او زمونږ معجزاتو ته نشاناتو ته دروغ نسبت کوي، دا دروغ دي. نو کذبوا بآیاتنا، دی دروغجن ګڼلي دي زمون آیتونو لره. آیتونه د قرآن هم کیدی شي، آیتونه معجزات هم کیدی شي، او آیتونه د قدرت چې څومره دلایل دي، د کائنات کې څومره نشانات او دلایل، دا ټول د الله تعالی د حقوالي علامتونه دي. دا انور او دا سپوږمۍ، دا ستوري، شپه او ورځ، دا باد او باران او هواګان، دا ټول د الله تعالی د پیژندلو علامات دي. دا انور له خود به خود سر راخیږي، چته دی داسې ورځ رانه چې نور نه راختلی. د انسان جوړ شوی نظام کې څومره خلل لازم، رد و بدل لازم، او د الله تعالی نظام د دا شان په ترتیب سره خپل روان دی. چرته دا ونه شي ورځ چې کومه د شوی را د شپې مو ایسه مغستره، چرته دا سینوي شو چې کني شپه د شوی ورځ پکې شامل شوی ده، په خپل ترتیب سره خپل ورځ او شپه راځي. دا څومره خپل نظام روان، دا څوک کی؟ دا ټول د الله تعالی د پیژندلو او د الله تعالی د قدرتونو دلایل دي. اولئک اصحاب الجحیم، دا کسان چې دي یعنی دغه صفاتونو والا خلکو چې انکار کړی او د الله آیتونه دروغجن ګڼلي دي، نو دا څوک دي؟ اصحاب الجحیم. اصحاب جمع د صاحب ده، او صاحب ملګری ته وي. قرآن کریم داونه چې دی به جهنم کې وي جهنم، او دی به یو بل ملګری وي. ملګری چاته وي؟ چې دواړه هر ټیم یو ځای وي. هغه دوه ملګري چې هغه هر ټیم یو ځای وي، نو هغې ته صاحب ویل کېږي. عربی کې دی بیبي ته صاحبه وایي. د انسان چې کومه بیبي وي، زوجه وي، عربی کې دی ته صاحبه وي. ولم تکن له صاحبة، قرآن وي د الله تعالی بیبي نشته، نو دی بیبي ته ولې صاحبه وي؟ ځکه دا انسان سره هر ټیم یو ځای وي. انسان کور کې دواړه یو ځای وي، دغه ته صاحبه ویل کېږي. نه صاحب ملګری ته وي. قرآن اصحاب الجحیم، دی به د جهنم ملګری وي. یعنی چې کوم ځای کې جهنم وي هلته به دی، او چې کوم ځای کې دی هلته به جهنم وي. نو دی دواړه به د یو بل نه جدا کېږي نه، به دی جهنم سره لګېدلی وي او جهنم به دی سره لګېدلی وي. نو اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم به وي. جهنم دی سره لازم او ملزوم به وي. جحیم د جهنم یو نوم دی، او دارنګه جهنم کې یو طبقم جحیم دی. جحمون اصل کې سرو لمبو ته وي، تیزو لمبو ته جحمون وي. نو دا جهنم چې سرو لمبو والا، حالانکه جهنم کې هسې مور دی، او دا پکې بیا خاص اور دی، لکه جحیم وي. اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم به وي. یا ایها الذین آمنو، آیت کې د الله تعالی فضل و کرم او د احسان بیان دی چې اے مؤمنانو، الله په تاسو باندې فضل وکړو، احسان وکړو. د الله د فضل او د احسان شکر ادا کړئ. د الله فضل او احسان یو دا و چې کافرانو کوشش وکړو، منصوبې جوړ کړه چې تاسو ته نقصان ضرور رسي، خو الله تعالی تاسو وساتلی. دا واقعات مختلفو موقعو باندې راغلي دي چې کافرانو نبی علیہ السلام ته او صحابو ته نقصان رسو، خو الله تعالی ساتلی دي. یو روایت دا دی چې نبی علیہ السلام د یو غزوې نه واپس راتو، په یو کلي باندې حمله وکړه. ظاهر خبره په جنګ کې څه کسان مړم شي، څه در بدر شي. د دغه کلي یو سړی و، هغه دا وخت په دغه کلي کې نو، هغه بیزي راوستی بار غر طرف ته. هغه چې کور ته واپس تللی دی، حالاتونه خبردار شوی دی. نبی علیہ السلام پسې شاته لګېدلو. نبی علیہ السلام د ماسپښین ټیم و، نو دی هغه ځای کې آرام کو. عربو کې دا مسله ده چې هلته کې سوري ډېر کم دی. یو خو نور د تندي په سر باندې دی، دویم دا چې عربو کې ونې نشته دی، شینکي نشته. که ونې دي نو هغه هم بلکل شاړې دي. نو هلته کې د سوري پیدا کول ګران کار دی، بل چې لوی لښکر نو په یو ځای نشي سملاستی دی. نبی علیہ السلام دی په دې ځان له آرام دپاره ځای وګورئ. نو چې چا سره څادر وغیره وهي ځان له وتړو او یا خیمه وه، خو چې دا خبرې چا سره نه وي نو هغې ځای په ځای خواره شو. نو چا ځان له یو ځای کې آرام دپاره ځای کتو، چا بل ځای کې. یو ونه وه، هغه ونه دی نبی علیہ السلام ته پرېښوده. نبی علیہ السلام د ونې لاندې یوازې سملاستو، او چونکې روز څه خطره نه وه، نو نبی علیہ السلام هغه توره هغه ونې پورې ځوړنده کړه.
اسی د نبی اسلام عادت شریفه داو چې وځي کې به آرام کو نو څوکیدار به ودرولو. دا څوکیداری دا مستقل سنت دی. نبی اسلام به څوکیدار ودرو او چونکه روز وا میدان او کولو وټول د شو. دا عربي د غر په سر باندې نبی اسلام کاتو چې आवाज دی او ټول صحابه بیغه موددي دی راغیو هغه تورې د ونی نه راوغستا او د میان نه وباسله او دا غي आवाज سره نبی رسول الله د خوب را بیدار شو. دا عربي نبی رسول ته من يمنعك مني وتابه زمانه سوق بچ کیبا. اداسه حالاتو کې چې سړی ودی را بیدار شي انسان اکثر په هوش او حواس باندې مني او بیا چې مرد په سر باندې ولاړی او عربي او تور غسر کولوي. نبی اسلام خو سناشنا توکل والے انسانو الله تعالی په ذات باندې نبی اسلام الله تعالی الله ما بچ کیبا. هغه دوباره وی من يمنعك مني نبی اسلام بیا وی الله می بچ کیبا. او په دریم ځل چې وینو نبی اسلام نغه د لاس تور پرې وتا او بیا نبی اسلام تور راواغسي تابه د مان سوق بچ کی وسو. پس هغه بالکل هیم شغل شو. دې دوران کې صحابه را منډې کړې که خبرې اترې شروع وې. نبی اسلام هغه سړی پرې هو دغه ته یې سمونوي. نو دا یو موقع چې الله تعالی دا کافر په باندې روغ واچو دغه د لاس تور پرې وتا او الله تعالی نبی اسلام بچ کو. دا رنګي یو پیرا عمر ابن امیہ زمری چو د در لاس دو کسان قتل شو او دا هغه دو کسانو چې دی سر نبی اسلام معاهده کړی و امن او تور کړو. او دا عمر ابن امیہ رضی الله عنه دا خیال نو چې غني دی ته نبی اسلام امن ور کړی دی چې نبی اسلام ته پته ولګی دا چې زموږ معاهده وا او قتل شو په غلطه سره. د نبی اسلام داغي وارثانو ته دیت ورکو. دیت خو 200 خان شو د یو تن سلو خان دی دوه کسانو 200 خانو او دومره لوی مال خو نبی اسلام سره نو. د يهود یو فرقه بنو نذیر دي سره د نبی اسلام عهد او پیمانو. نو نبی اسلام ابوبکر عمر عثمان او علي رضی الله عنهم سره لاړو. بنو نذیر ته چیرې د مونږ د لاسه انم د یو ملګری نه دوه کسان په غلطه سره قتل شوی دي مونږ ایت دیت ورکول غواړو نو تاسو پای کې مونږ سره امداد وکړئ. بنو نذیر ډیر خوش آمدید وی نبی اسلام ته چې بالکل کود سره. نو نبی اسلام دی یو کلی ویخ تکینو چې تاسو دلته کې کینې او مونږ تاسو له خوانو تنظیم او د مال تنظیم کو راوندو دله. دی لاړو دې کې مشوره کوله چې دا خو ډیر خپل مقدم راځي چې نن تنظیم خلاص کو. نه پلان کې دې کې یو غټ پروت دی یا د میچن یو غټ پل پروت دی بس دا برنه روړې د سرنا او په نبی اسلام باندې روغ ورځوي. بس چې نبی اسلام د مهنه لري کنه بیا کار آسان دی نور سره. دې کې دا عمر ابن جحاش چې هغه زبا دا کار وکم هغه لاړو غټي روچتم کو خو دلته جبرئیل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام خبردار کو چې دې نه پاسه د دې ارادي بل سدي. نبی علیہ السلام فوراً د غزین را پاسېدو. صحابه ته د دلته کې سر شه زرا اعظم خپل صحابه ته ومني چې سکوما او راغی مدینه منوره کې لخر تیار کو او دی د مدینه منوره نه جلاوطن کړوي باسلو. نو آیت کې دی واقع طرف ته اشاره ده چې يهودو اراده وکړه نبی علیہ السلام ته د نقصان رسولو لیکن الله تعالی مدد کو. الله تعالی نبی علیہ السلام خبردار کو او نبی علیہ السلام بچ شو. که یو سړی اشکال وکړي چې په دوړو واقعاتو کې هو صرف نبی علیہ السلام بچ شوی دی او آیت کې هدایه الذین آمنوا ذکر دی. جواب دا دی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته نبی علیہ السلام د خپل ځان نم زیات خوګو د خپل اولاد او د خپل بیبي او مال لاس شي دی هغه ته نبی علیہ السلام د خپل ځان نه زیات خوګو. نو که نبی علیہ السلام ته معمولی تکلیف او صحابو ته تکلیف نو قران کریم یا الذین آمنو زکوي چې تاسو پیغمبر چې زمان بندره ما بچ کو دای په تاسو باندې احسان وکړو چې دا په تکلیف به تاسو ته دردمن کې دی با
او دا په صحت تاسو خوشالېږئ نو ما خپل پیغمبر بچ کو. نور هم داسې واقعات راغلي دي د حدیبیې په موقع باندې چې کله حدیبیې معاهده هغه دوران کې 80 کسان د کافرانو یو ځای کې پټ ناستو او په صحابه حمله کوله، لیکن الله تعالی صحابه خبردار کړو او دغه 80 کسان گرفتار کړو، نبی علیہ السلام ته راوستو او نبی علیہ السلام بیا هغه آزاد کړو. حضرت تانوی رحمت الله علیه بیان قرآن کې آیت داسې لګولې دی، هغه دا د مکی دور خبره کی په مکی دور کې چې مسلمانان ډیر زیات کمو. عمر رضی الله تعالی عنہ چې مسلمانې دو دغه وخت کې د صحابو تعداد 38 صحابو پشپک کال کې، ځکه عمر رضی الله عنه پشپګم کال تقریبا مسلمان شوی دی د بعثت یعنی لګبګ نږدې په دې 15 کال کې صرف د مسلمانانو تعداد 40 لانو او د کافرانو سونه زورو د کافرانو 100 پیری منصوبه جوړ کړه 100 پیری چې نبی علیہ السلام او صحابه مکمل د ویخه ختم کی، لیکن الله تعالی یې کامیاب نکړو. دا اخیرانه د هجرت نه مخکې چې کوم منصوبه وا چې تمام قبایل راجم شو او د هر قبیلې یو سړی یو بهادر ځوان ای منتخب کو چې موږ ټول په شریک باندې په نبی علیہ السلام باندې به حمله وکړو، نبی علیہ السلام باندې نعوذ بالله شهید کو او بیا بنو هاشم او هاشم موږ سره بیا ټول قبایل سره مقابله نشي کولای بیا او دیت به ورکو. دا څومره لوی منصوبه وا، لیکن الله تعالی نبی علیہ السلام خبردار کو. نبی علیہ السلام په خیر او عافیت سره د خپل کور وروته، دا ټول خلک د نبی علیہ السلام د کور نګیر چاپیر موجود مو راغلی و توري وسره وي چې نبی علیہ السلام سار د کور روزین به قتل کو او نبی علیہ السلام په خیر او عافیت سره تل وروته. نو دا ټول واقعات په آیات کې بیانېږي چې الله تعالی احسان کو پتا سو باندې. یا ایها الذین آمنو اے ها کسانو چې ایمان وروړي دي، اذکروا نعمت الله، یاد کې نعمت الله تعالی، د الله نعمت یاد کې. نو یادول نه مراد دا چې شکر گزار شي او د الله شکر ادا کول د الله تعالی فرمان بردار او تابعدار شي. یادول د احسان دادی چې ته دا ممنون شه، دا احسانات په ځان باندې ومنه، دا تابعداری کوه، دا د حکم مطابق چلیگا، دا شکر گزاری دا. اذکروا نعمت الله، یاد کې نعمت الله تعالی علیکم چې پتا سو باندې او هر مؤمن مسلمان به هر ټیم د الله تعالی نعمتونه ارادي با د شکر بادا کی با، چرتم ناشکری نه پکارو. هر مؤمن مسلمان روزانه هر ټیمو الحمدلله وای د الله شکر ادا کوي. اسم نشته بیا د الله تعالی شکر ادا کوي چې الحمدلله ارسشته د رحمت سره. دا مو چې یو سال د پدې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي. اذ هم قوم، کله چې قصد کو یو قوم، هم قصد او ارادي ته وي. هم قوم قران کریم هم ولي وي، بل لفظ به ویلو کنه اصل کې دا قوم غم جن شي او پدې باندې هم غم توي، اصل کې هم د زړه غم توي. د کافرانو چې نبی رسول الله ته یا مسلمانانو ته تکلیف رسو نو دی دغه مغستو د زړه د غم د وجه نه دی ویرا شدي لړکو وسو. اذا هم قوم، کله چې قصد کو یو قوم، ان یبسطوا الیکم، دا چې دی وګد کی تاسو طرف ته ایدیهم لا سنخبلو بساته یده اغزه کې ویل کیږي چې کله ته یو سیز رانی سي نو دایره پر بساته یده ویلا سونه وګدکلو، لا سونه وګدول پاروي کې کنایه درانی سلونا. عربی بساته لسانه ویجبه وګدکړه، د جبه وګدول نه مراد چاته کنزل کولو، نو بساته لسانه، نو بساته ایدیه لا سونه وګدکلو تاسو رانی سله. فکف ایدیهم عنکم، پس الله تعالی من کړه لا سونه د هاوی عنکم دستا سونه. کف معنا من کولو، عربی کې دی تلی تکف وای او کفتن وتوی. دی تلی تکف او کفتن زکوي چې په تلی سره بل سړی د فقېږي، کته باندې سو گزار کی یا جنگ کی خلق زرد لاس مهامخ کی مکوا، نو په دې لاس باندې من کول یو تکف او کفتن وی. فکف ایدیهم،
پس الله تعالی منع کړل لاسونه د حی عنکم دستاسونه، یعنې دای په زړونو کې روب واچو، هغه په خپل منصوبو کې ناکام کړو، تاسو یې د مخکې نه خبردار کړئ، نو الله تعالی تاسو وساتلې. واتقوا الله، او یریږئ د الله تعالی نه، هر ټیم د الله نه یره کوئ، د دشمن نه یره مه کوئ. چې کله مؤمن مسلمان تابعدار او فرمانبرداري بیغم اوسېږي، بیا الله وستا حفاظت کی، الله د فرشتو په ذریعه سره په خپل وستا انتظام الله تعالی په خپل کی. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، او خاص په الله تعالی باندې، نه علی الله مقدم دی، خاص په الله تعالی باندې. فليتوكل المؤمنون، پس پکار دی چې باور وکړي، اعتماد وکړي مؤمنانو. نه علی الله ځکه مخکې کو چې خانه غره باور په خپل ذهن هم نه کوي، په خپل ځان هم نه کوي، په اسباب هم نه کوي، په هیڅ چا هم باور صرف او صرف د الله تعالی په ذات باندې. لکه هغه نبی علیہ السلام تنها یوازې، اگر چې صحابه بلا شي ودو او دیهاتی سره تور په لاس کې ده، نبی علیہ السلام شي الله به ما بچ کی با دک کشان په الله تعالی باندې باور وکړي، اعتماد وکړي، الله بیا په خپل اسباب برابرۍ استوال حفاظت لپاره. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، او خاص په الله تعالی باندې پس باور وکړي المؤمنون مؤمنانو. وعده کړی الله تعالی کسانو سره چې ایمان لرونکي دي او عملونه کړی دي نیکو، د دې لپاره بهانه د اجر لري دي. او ها کسانو چې کفر یې کړی دي او دې دروژن غړي دي آیتونه زمونږه، دا کسان چې دي خاوندان د جهنم دي. اے ها کسانو چې ایمان لرونکي دي، یاد کړئ نعمت الله تعالی په تاسو باندې، کله چې قصد وکړو یو قوم ندی خبرې چې اوږده کې دي تاسو ته لاسونه خپلو، پس الله تعالی منع کړل لاسونه د هغوی دستاسونه، او یریږئ د الله تعالی نه، او خاص په الله تعالی باندې پس پکار دی چې توکل وکړي مؤمنان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولقد أخذ الله، او يقينا أغسط الله تعالى ميثاق بني إسرائيل، مضبوط وعده د بني اسرائیلنا، وبعثنا منهم، او مونږه مقرر کړیو د دینا 12 نقیبا، 12 سرداران. وقال الله انی معکم، او فرمایلی الله تعالی چې بشک د تاسو سره يم. لئن اقمتم الصلاة، کچره قائم کې تاسو مونږ لرا، وآتيتم الزكاة، او ورکه تاسو زکات لرا، وآمنتم برسلي، او ایمان روړی تاسو په پیغمبرانو زما، وعزرتموهم، او امدادو کې تاسو د هغوی، وأقرضتم الله، او تاسو قرض ورکه الله تعالی ته، قرضا حسنا، قرض ښایسته. لو کفرن عنکم، خامها زب اوریجوم دستاسونا، سیئاتکم گناهون استاسو، ولأدخلنکم، او خامها زب داخل کم تاسو لرا، جنات باغنتا، تجری من تحتها الانهار، چروان بوی لاندی دهائینا نهرونا. فمن کفر بعد ذالک، پس څوک چې انکارو کی پس د دې وعدینا، منکم دستاسونا، فقد ضل سواء السبیل، پس یقینا دی بیلاری شو د نیغ لارنا. آیت مبارکه کې بیان دی چې د بنی اسرائیل و د مشرانو نه الله تعالی مضبوطه وعده اخیستې وه چې تاسو به 15 کارونه کوئ.
زما امداد بتاو سره وي او الله واستاسو ګناهونه معاف کی او الله بتاسو جنت تم داخل کی. پنځه کارونه دا دي چې مونږ به قائموي، زکات به ورکوي، پیغمبرانو باندې به ایمان لرئ او د پیغمبرانو به تاسو امداد کوئ او تاسو به الله ته قرض حسنه ورکوئ. یعنې د الله په لاره کې به نفقه، خیرات او صدقې به ورکوئ. دا پنځه کارونه به تاسو پوره کوئ، الله به تاسو ګناهونه معاف کړي او الله به تاسو له دې خپلې بدلې درکړي. او دا تنبیه ورته کړې وه که چا د دې وعدې نه انکار وکړو او پوره یې نه کړله نو ګورې دی ګمراه دی. دی به دا نه وي چې مونږ د انبیا کرام علیهم السلام اولاد یو، مونږ د یعقوب علیه السلام اولاد یو، ته به الله تعالی معافي کړي. چا چې په دې وعده باندې عمل وکړو دی کامیاب دی، او چې کم انسان په دې وعده کې فیل شو نو اگر چې د نبی اولاد کې ولې نه دی خو دی ناکامه دی. دا مضبوطه وعده د بني اسرائیلو نه د موسی علیه السلام په ذریعه سره راغستې شوې وه. موسی علیه السلام چې کله د فرعون نه نجات وموندلو بني اسرائیلو، د موسی علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړو چې ته په دې بني اسرائیلو کې 12 سرداران مقرر کړه، ځکه دا 12 قبیلې وې. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو، د هر یو ځای نه بیا خاندان جوړ شو او دغه خاندان نه بیا قبیله جوړه شوه. نو دا 12 قبیلې وې. د موسی علیه السلام د هرې قبیلې یو سردار او مشر مقرر کو چې هغې به د خپلې قبیلې نگراني کوله. په دې سره چونکې انتظام اسان و، ځکه موسی علیه السلام داسې وکړو او دا هم د الله تعالی په حکم سره. او د 12 سردارانو نه موسی علیه السلام وعده واغسته چې تاسو د خپلې قبیلې نه دا وعده واخلئ چې کومې خبرې الله تعالی تاسو ته وکړي به تاسو پوره کوئ. نو دا 12 سرداران به په خپل هم په دې باندې عمل کړي او خپله قبیله او خپل ماموران او خاندان به په دې باندې پابند کړي به. نو دې د دې خبرې اقرار وکړو چې موږ به داسې کوو به، لیکن په دې کې ډېرو خلکو بیا نقض عهد وکړو، وعدې یې ماتې کړې او پورې یې نه کړې. بیا انصارو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې کړو. دا چې کله غزوه حنین شو په هغې کې ډېر زیات مال غنیمت راغی، هغه نبی علیہ السلام تقسیم کو. د حنین والو انتظار وکړو لیکن حنین والا رانلو، توبه ونه باسله. نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کو. چې کله تقسیم وشو نو دغه خلک راغی او هغې نبی علیہ السلام ته وایي چې مونږ ایمان نه وړو خو مونږ ته دا خپل مال واپس کړئ، چې زمونږ نه کم مال تاسو اخیستی او زمونږ کم قیدیان دي، وینځي او غلامان هم مونږ ته واپس کړئ. نبی علیہ السلام ورته وفرمایي چې ما خو تاسو ته ډېر غټ انتظار وکړو، دې ته تقریبا 14-15 ورځې انتظار کړو خو دې رانلو، ما خو اعمال تقسیم کړی دی. اوس داسې نشي کېدی چې دواړه دله درکړمه، یا به وینځي او غلامان اخلی واپس، یعنې ستاسو کمې لورانې او کم زامن دي، او یا به نقد مال اخلی. نو دی وی چې مونږ نقد مال خیر دی نه غواړو، خو دا خپل غلامان او وینځې مونږ ته واپس کا، زمونږ لورانې او زمونږ زنانه او ماشومانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه را جمع کړو او ورته وی چې دا شان د غزوه حنین والے چې کوم خلکو دی رالو، دی توبه وباسله او دی خپل مال واپس واړي. ما دی ته وی چې یو څه به ته واپس شي، نو دی دا خپل د قبیلې خلک واپس واړي، دا غلامان او وینځي. صحابو ته موږ خوشاله او راضي او په دې بس واپس دي. نبی علیہ السلام داسې نه وی، داسې پته نه لګي چې چا د ړنې ایجاد ورکړو چا په خوله باندې. نو نبی علیہ السلام د دې سرداران راوغوښتلو، د انصارو چې کوم سرداران و هغې ته وی راشئ، وی تاسو لړ شئ او خپل قبیلې والا ته ووایئ او خپل خاندان والو ته ووایئ، پوه یې کړئ په دې باندې چې کم یو د ړنې ایجاد ورکړي نو هغه نه بیا واپس والی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سرداران واپس ولېږلو، هغې راغلو خپلو خلکو سره خبره وکړه. صحابو چې مونږ د ړنه په دې خبره خوشحاله او راضي وو، مونږ دا غلامان او وینځې واپس کوو به. بیا هغه سرداران راغلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړو چې هغې د ړنه په دې خبره خوشحاله دي. نو بیا نبی علیہ السلام دغه غلامان او وینځې ته واپس کړو.
اصل کې د یو خاندان چې مشري د قبیلې مشري دای سره بیا خبره کول اساني ځکه هر یو قبیله هر یو خاندان په خپل مشر باندې راضي وي او په باندې مطمئن او متفق وي نو چې ته پوره قبیلې سره خبره کې آسان ده د قبیلې مشر سره خبرو کې د جرګې دا نظام د دې وجه نه وي چې یو تن سره خبره کول اساني مطمئن کول اساني ا د خپل قوم او د خپل خاندان او د خپل قبیلې نماینده وي هغه د قوم په رائے باندې عمل کوي د دې وجه نه موسی علیہ السلام ته الله تعالی حکم وکړ چې دا بنی اسرائیل خو څه د پاسه شپږ لکه خلق دی اوس هر یو تن سره فیس ټو فیس او ون ټو ون خبره کول ګران دي چې دا یو رائے معلومه دا یو نه وعده اخلي هر یو سره عهد او لوس کې دا ګران کار دی او البته د دې ټولو په دیش 1200 کسانو سره لوس کول آسان دي نو موسی علیہ السلام دا 1200 کسانو سره خبر وکړه او هر یو بیا خپل قبیله سره ای سره خبر وکړه وعده مو شو لازم شو میثاق مو شو او خبرم پوره شو پړمنه سپاره کې انت چکر د وبو ذکر او په نهمه سپاره کې دا ذکر را روان دي دې 12 قبیله وي الله تعالی د دې لپاره 12 چینی روان کړی د هر قبیله لپاره ځان لچینا هر لپاره ځان لځان نو دا 12 دي کې وو 12 خاندانونه نه بیا 12 قبیله شوي او 12 سردارانو البته ابن عاشور لیکلی دي چې دې کې د یوسف علیه السلام چې زوی د افرایم د افرایم چې کوم لاندې اولادو نو پای کې 2 سردارانو او دا چې کوم لاوی وو د یعقوب علیه السلام یو زوی لاوی وو دا مشرو یوه د لاوی په قبیله کې سردار نو دا د یوسف علیه السلام د قبیله چې کوم دویم سردارو ناغه نماینده د لاوی د اولاد او دغه د خاندانو فرمای ولقد اخذ الله او یقینا اغست الله تعالی میثاق بنی اسرائیل مضبوطه وعده بنی اسرائیلنا د بنی اسرائیل الله تعالی مضبوطه وعده اغست و نو اصل کې وعده موسی علیہ السلام نو اغستی شو موسی علیہ السلام د 12 سرداران نو اغستا او 12 سردارانو د خپل قبیلو نو اغستا نو براه راست نسبت الله تعالی خپل ځان ته کو چې ما د ټول نه وعده اغستی و ټونګه ټول نه وعده واغستی شو وبعثنا منهم اثنين وبعثنا بعث اثر کې لېګلو توي خلک پیغمبر مبعوث شو یعنی پیغمبر اولېګل شو معنی ارسال کیږي او مجازي معنی او درول کیږي نو وبعثنا موږ مقرر کړو یعنی موږ او درولو وبعثنا موږ مقرر کړو ای اقمنا یا موږ او درولو منهم د دینا دا بالکل دا سیده لکه خلق ټول ناس ته او ته پکې یو تن او درې چې لکه تر دې نگرانی کوه نو دا شانتي باس نه معنی موږ او درول ان دا 12 کسان موږ ذمہواران او سرداران او مشران په دی باندې مقرر کړو 12 نقیبا 12 سرداران نقیب او نوکبا سردار ته پښتو کې نمبردار توي خلک دا دې کلی نمبردار دی ان دې کلی مشر او ذمہوار دی نقب اصل کې سوری کولو توي په دیوال کې سوری کولو دې نقیب ته نقیب ولوي دیو په هر چا باندې نظر وساتي هر چا ته بګوري با خپل نظر کې به اخلي نو په هر چا باندې خو ګمان باندې کې هر نظر وساتي په خلکو باندې نگرانی دې چې هر څه باندې وستا نظری چشم پوشي باندې کې کني بیا د قوم ذمہ داری نه پوره کیږي بدګمانی بم نه کې لیکن نظر په هر څه باندې ساتي نقیبا 12 سردارانو وقال الله انی معکم او فرمایلی الله تعالی دی تویلو انی معکم چې بشک تاسو سره ما د معکم دو معنی دي یو دا چې زما مدد او نصرت بتاو سره تاسو زما د پاره لګیاي دی کې دی اصلاح کوي د دې خیرخواهی لټوي د دې تبلیغ کوي زه تاسو سره تاسو مدد وکوم او د معکم بل معنا دا چې ګوره تاسو نه خبرداري ما دا موای چې غني چاته پته نه لګي موسی عليه السلام ته تنها आवाज لري اته سپته لګي نو زه پر راست تاسو نه خبردار مې چې تاسو کوي او څنګه وعده پوره کوي ذمہ داری پوره کوي او کنه لئن اقمتم الصلاه دا میثاق ته
د میثاق لومبنۍ خبر لئن اقمتم الصلاة کچره قائم کې تاسو مونږ لره. مونږ داسې یو عبادت دی چې ردینه یو امت نه مستثنا شوی. د آدم علیه السلام د زمانې نه مونږ را روان دی. یو امت او یو قوم داسې دنیا کې نه دی راغلی چې هغې باندې مونځ نه و. دا صرف په دې امت نه دی راغلی، دا په ټولو امتونو باندې مونځونه فرض وو. ترتیب بدلو، چا باندې لږ او چا باندې ډېر او چا باندې یو کیفیت سره چا باندې بل کیفیت سره، لیکن مونځ به هر حال و. ځکه مونځ اعلی درجې والا عبودیت او بندګي ده. د مونځ نه لویه بندګي بله نشته. دا مونځ داسې یو عبادت دی چې دې کې مکمل عجزي ده او دا ټول بدن په دې عبادت کې مشغول او مصروف وي، د سر نه تر خپو پورې، او انتهایی آسان دی. په تمام عباداتو کې آسان عبادت دا مونځ دی. دې ستا 1 روپۍ نه لګي. په نورو عباداتو کې وته مال به لګې، بدن ته مشقت ورکې به، روژه نیسل آسان کار دی. 14-16 غنټې به لږ او تنده برداشت کې به. په مونځ کې ستا لږ او تنده نشته دی. زکات ورکول مال به ورکې، مال پې لګي، په مونځ ستا مال نه لګي. نو دا مونځ انتهایی آسان عبادت و، خو ډېره غټه بندګي ده. نو د مونځ نه هېڅوک هم نه مستثنا. لئن اقمتم الصلاة کچرې قائم کې تاسو مونږ لره. په هر یو دور کې چې کوم مونځ فرض دی اکت نه مراد دی. وآتیتم الزکاة او ورکې تاسو زکات لره. زکات هم په هر امت باندې دی. د مال صحیح سوه د الله په لاره کې ورکې. ها په هر دور کې ځان له ځان له نصاب به، په دې دور کې ځان له دی، مخکې دور کې ځان له. زمونږ دور کې زکات 40 روپۍ ده د تجارت په مال کې، او د ځمکې پیداوار کې 10 او 60 ده. بني اسرائیل باندې خبره لږه سخته وه. هغوی به د خپل مال 10 حصه ورکوله. د چې کوم د مال زکات او تجارتي د هغې 10 روپۍ به یې ورکوله. نا کار لږ ګران و. په چا باندې ربع مالو د مال 4 حصه ورکول په چا باندې فرض و. مال به یې 4 حصې کو، 1 حصه به الله په لاره کې ورکو. دا نور هم ګران حکم و، لیکن بهر د الله تعالی حکمتونه پاري او حکم کې. نو دا زکات هم په هر یو امت باندې دی. وآتیتم الزکاة او ورکې تاسو زکات لره. فآمنتم برسلی او ایمان وروړئ تاسو په پیغمبرانو زما. ایمان خو به مخکې وروړئ، مونږ به وروستو کې، زکات به وروستو ورکئ. ځکه لومبې به یو انسان ایمان وروړي، او د ایمان د وروړو نه بعد ستا مونځ دی او زکات دی. د ایمان نه بغیر مونځ نه دی او زکات نه دی. او دلته کې آمنتم برسولی رستو کو، او دا اقامت الصلاة او زکات مخکې کړو. نو وجه دا ده چې پیغمبران خو به آینده کې راځي. لکه د موسی علیه السلام نه بعد چې کوم پیغمبران بني اسرائیلو کې به راځي، که بني اسرائیل کې ډېر زیات پیغمبران راغلي دي. نو دا په کم پیغمبران چې په تاسو کې راشي، نو پای به ور تاسو ایمان نه وړئ. دا به نه وایي چې موږ صرف موسی علیه السلام پیغمبر دی او بل پیغمبر موږ نه منو. ستاسو په موجودګۍ کې هر یو پیغمبر چې راغی د بني اسرائیلو، نو هغه به تاسو ایمان نه وړئ. چونکې مونږ به فی الحال قایموئ، زکات فی الحال ورکوئ. پیغمبر خو به آینده زمانه کې راځي. نو ځکه آمنتم برسولی رستو کو. چې موسی علیه السلام کله ژوندی و، نو صرف دغه 2 پیغمبران، موسی علیه السلام او هارون علیه السلام. هارون علیه السلام خو د موسی علیه السلام په زندګۍ کې وفات شو، دا نه 1 کال مخکې، او موسی علیه السلام 1 کال بعد بیا وفات شو. نو د هغه نه پس بیا یوشع بن نون علیه السلام پیغمبر شو. دا نور پیغمبران د موسی علیه السلام په زندګۍ کې نه جوړ شوي. نو ځکه آمنتم برسولی د مونځ او د زکات نه رستو کړو. وعزرتموهم او تاسو به امداد کوئ د هغې، د پیغمبرانو مدد به ګورې کوئ. عزرتموهم ای نصرتموهم. عذر اصل کې منع کولو ته وي. د امداد ته ولې عذر ویل کېږي؟ ته چې چا مدد کوې نو مطلب دا دی که نه، د هغه چې کوم مشکلات دي او کوم پریشانۍ دي هغه ته ختمې، یعنې هغه ته د مصیبت نه او د رکاوټ نه منې کوې، ځکه عزرتموهم وي. وعزرتموهم او تاسو به امداد کوئ د هغوی. د قوم دا ذمهداري وي، دا په قوم باندې فرض وي چې کله پیغمبر په دې کې موجود وي، نو قوم به د پیغمبر حمایت وکړي، حفاظت وکړي، دا به هر قسم امداد وکړي. د دې وجې نه صحابه کرام رضی الله عنهم په یو محکم
نبی علیہ السلام یوازې نه دی پرېښی، غیر چاپیر به د نبی علیہ السلام نه ولاړو. د غزوه احد په موقع باندې ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ، طلحه بن عبید الله رضی الله عنه ای د نبی علیہ السلام مخامخ ولاړو. کافر به چې کم یو گزار کو، طلحه بن عبید الله و د لاس ته مخامخ کو چې گزار د ما په لاس راشو، نبی علیہ السلام بچ شي. د دې وجې نه روایتو کې راځي فشلت یداه، د طلحه بن عبید الله رضی الله عنه د لاس شل شوی و، او بیا چې د جنگ نه بعد هغه د بدن وکتې شو، 82 گزارونه دغه په دې بدن باندې وو. هی به نبی علیہ السلام بچ کو، مخامخ بشو ته چې په نبی علیہ السلام گزار را نشي. دا د امت ذمہ داری وي چې پیغمبر موجودی، خلق به ځان شهیدان کی لیکن پیغمبر به بچ کی با. وعذرتموهم، تاسو به امداد کوي د هغې. واقرضتم الله، د حدیبیې په موقع باندې نبی علیہ السلام او دس کو، صحابه به لاسونه ښکته کولو چې د نبی علیہ السلام د اودس اوبه کته پرېنوځي په ځمکه باندې او په ځان به یې مږلې. یو کافر راغلو هغه معاهدې لپاره، هغه د خبرو دوران کې د نبی علیہ السلام د ږیرې لاس وروړلو. دا طریقه چې د چا منت سماجت کې خلک د هغه ږیره ونیسي، څنګه چې هغه لاس رانږدې کړو که نه، دا عروه و. دې کې مغیره بن شعبه رضی الله عنه شاته ولاړو، نقاب یې اچولو، هغه سره لاس کې توره وه او دا لاس یې دا کافر د لاس نه روبه او لاس یې له کته راوویشته. وی نجسه، ته څنګه د نبی علیہ السلام ږیرې له خپل لاس راوړې؟ وی دا څوک دی؟ وی دا مغیره ابن شعبه دی. نو هغه ته زړې خبرې یاد کړې، ستا د لاس خو هم زه کړېږم، ستا یو روغه مې کړې وه نو تر اوسه پورې زه کړېږم په دې باندې. د صحابه داسې خلکو چې د نبی علیہ السلام بدن ته به هم څوک نه پرېښودلو. ابو سفیان راغی، په دا وخت کې لا ایمان یې نه راوړی. ام حبیبه رضی الله عنها د نبی علیہ السلام بیبي ده. ابو سفیان د نبی علیہ السلام په بستره کې ناستو، نو ام حبیبه رضی الله عنها فورن بستره فول کړه او غونډه کړه. نو ابو سفیان تپوس وکړو، زه د بسترې قابل نیم که بستره زما قابل نه ده؟ وی ته د بسترې قابل نه. وی دا د نبی علیہ السلام بستره په دې باندې هغه کینی او ته ناپاکي. داسې خلکو صحابه، امت به د پیغمبر مدد بکی، حمایت بکی. واقرضتم الله قرضا حسنا، او تاسو قرض ورکړئ الله تعالی ته قرض ښایسته. الله ته به ښایسته قرض ورکوئ. نو ښایسته قرض څه شي وي؟ حلال مال به ورکوئ، حرام مال نه به صدقې او خیراتونه نه کوئ. او قرض حسن دې ته وایي چې اخلاص سره به ورکوئ. او قرض حسن دې ته چې عمده مال به ورکوئ. عمده ځکه د الله په نوم باندې به ښکلي مال ورکوئ، به بېکاره ناقص او معمولی به نه ورکوئ. نو قرض حسن دې درې واړو ته وایي، عمده مال به ورکوئ، اخلاص سره به ورکوئ، او دارنګې حلال مال به ورکوئ. مراد ترې صدقه او خیرات دی، ځکه زکات مخکې بیان شو، زکات فرض دی او د زکات نه علاوه نورې خبرې هغه نفلي صدقې دي. نبی علیہ السلام فرمایي ان فی المال حقا سوى الزکات، د زکات نه علاوه مال کې نور حقونه هم شته، چا به ورکوي به. نو اقرضتم الله قرضا حسنا، مراد نه د الله په لاره کې مال لګول شو جهاد دپاره او ضرورتونو له پوره کول دي. دې ته قرض حسن ولې وایي؟ خو دا به ویلو که نه چې نفقه به د الله په لاره کې ورکوئ، مال به لګوئ. قرض ورته ځکه وایي چې عام طور قرض واجب الادا وي. ته چا له قرض پیسې ورکړې به تا ته واپس میلاویږي به. او دویم دا چې ګویا کې تا په دغه سړي باندې احسان هم وکړو چې تا چا له قرض ورکړو. نفلي صدقه واپس تا ته نه میلاوي او بس لړه الله په لاره کې. نو قرآن کریم د دې نه تعبیر په قرض حسن وکړو. دا ته چې کوم مال د الله په لاره کې لګې دا به تا ته واپس میلاویږي او 100 ګنا زیات به تا ته واپس میلاویږي. یعنې داسې مال ضایع کول نه شو. چې کله تاسو دا کارونه پوره کړئ، لو کفرن عنکم، خامخا زه به ریجوم ستاسو نه سیئاتکم، ګناهونه ستاسو نه چې څومره ګناهونه شوي دي هغه نه زه وریجوم او معاف به کړم درته. ولادخلنکم، د ګناهونو دا معافي به دنیا آخرت دواړو کې وي، او په آخرت کې به ولادخلنکم، خامخا زه به داخلوم تاسو لره جنات باغونو ته تجري من تحتها الانهار، چې روان به وي لاندې هغې نه نهرونه. یو خو میدان تیح کې وو، میدان تیح و هموار میدان و، نه پکې ونه وه، نه پکې سورې و، نه پکې اوبه وې. الله تعالی فرمایي جنت میدان تیح نه دی،
هغه یو آباد ځای دی، هلته کې نهرونه دي، هلته کې شینکې دی او باغونه دي. فمن کفر پس څوک چې انکار وکړي بعد ذلک پس د دې عهد نه، چا چې د عهد قبلولو نه بعد انکار وکړو، نه انکار دا چې په ژبه چې نه منم، عمل دای خلاف شو، دا عمل د دې خلاف کول داسې شو کې د انکار وکړو. منکم دستاسو نه چې چا لوس قبول کړی دی، فقد ضل سواء السبیل پس یقینا دی بیلاری شو، دی گمراه شو. سواء السبیل سواؤن اصل کې برابر توي او میانس توي، د لارې د میانس نه نو مراد د لار ده، د نیغې لار دی ډېر لرې لاړو چې واپس دې لار ته بیا نشي راتلی. او یقین اغسطی الله تعالی مضبوط وعده بنی اسرائیلونه او موږ مقرر کړو د دینه 12 سرداران، او فرمایلو الله تعالی چې بشک تاسو سره يم کچره قائم کې تاسو مونږ درور کې تاسو زکات لرا او تاسو ایمان ورې په پیغمبرانو زما او تاسو امدادو کې د هغه او قرض ورکې تاسو الله تعالی ته قرض هيستا همها زبوري يوم د تاسو نه ګناهونه تاسو او همها زب داهرم تاسو لرا باغونو ته چران ویلا دین نهرونه پسو چې انکار وکړي د عهد نه دستا سنا پس یقین دی بیلار شو د نیغې لارې نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فبما نقضهم پس سبب د ما تولو د دی میثاقهم لوس خپل لرا لعناهم لعنتکمونگا پا دی باندے وجعلنا قلوبهم او منگا اگر زلزلن د دی قاسیتا سخت یحرفون الکلمہ چی دی بدلوی کلمو د تورات لرا عن مواضعه دهغی د زیننا ونسو حظا او دیر کو یولو یا حساب مما ذکروا به د اعینا چی دیتا نصیحت کلیشو پا عیسرا ولا تزالو تطلعو او ہمیشہ بئی چی تب خبرداری گی علا خائنت پیو خیانت باندی منهم ددینا الا قلیلا منهم مگر لکسان ددینا فاعفو عنهم پست معافی کوا دیتا وصفح او درگزر کوا ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالی چی دے محبت کوي نیکی کون کو سرا. پدې مخکې آیت مبارکه کې بیانو چې د بنی اسرائیلونه د موسی علیه السلام په ذریعه سره د یو 15 خبرو وعده اخیستې شوې وه چې تاسو به مونځ قایموئ، زکات به ورکوئ، په پیغمبرانو باندې به ایمان نه وړئ او تاسو به د پیغمبرانو مدد او نصرت کوئ او الله تعالی په لار کې به مال لګوئ. الله تعالی به ستاسو ګناهونه معاف کړي او تاسو به جنتونو ته او باغونو ته هم داخل کړي. او د اخرې کې دا تنبیه وشوه که یو سړی انکار وکړه د وعدو نه او ماتې کړه وعده، نو دې د نیغې لارې نه ګمراه شو. او دې آیت مبارکه کې بیان دی چې بني اسرائیلو کې ډېرو خلکو وعدې ماتې کړې، کم لوز کم اګریمنټ چې پیغمبر سر کړو پای باندې قائم پاتې نشو، چې لوز یې مات کو وعده مات کړه او د ماتولو سټوس وجم دی سر نه وه، د سستۍ د وجې نه، د غفلت د وجې نه، د لاپرواهۍ د وجې نه وعدې ماتې کړې. دا نه چې دی ګنې مجبوره شو، د مجبورۍ د وجې نه. مجبوري خو الله تعالی مني د هر چا. انسان چې مجبوره شي نو حرام هم د انسان لپاره جایز شي خوراکو، لکه مخکې بیان شو چې مردار هم بیا خوړی شي مجبورۍ په ټایم کې. د مجبورۍ په ټایم کې خو د کفر کلمه هم بیا ویلی شي. دا وعدې ماتول د مجبورۍ د وجې نه نه و،
دا د مستۍ د وجې نه او د لاپروایۍ د وجې نه د الله وعدې ورته ورڅخه ښکارېدې نه چې دا وعدې دي ماتې کړې. الله تعالی په دې باندې لعنت وکړو، د خپل رحمت نه لرې کړلو. د الله د رحمت نه چې لرې شو نو زړونه یې سخت شو، زړه کې یره پاتې نه شوه، د الله تعالی خوف او خشیت پاتې نه شو، د الله د عذابونو نه د الله د وعیدونو نه هېڅ پروا نه ساتله. چې زړونه یې سخت شو نو دې حد ته راورسېده چې الله تعالی په کلام کې رد و بدل شروع کړو. د الله تعالی د کلامو آیتونه یې بدلول شروع کړو، احکامات یې بدلول شروع کړو، غلط مفهوم او غلط تعویلات به کولو. حالانکه د الله د کتاب ادب او احترام وکړي، لیکن دی د الله په کتاب کې تحریف شروع کو. د یو عام مصنف په کتاب کې هم سړی رد و بدل نشي کولی، یریږي زما خلاف قانوني کارجوري ونه کی. چا یو مضمون لیکلی دی، چا یو کتاب لیکلی دی، چا یو رساله، هغې کې یو سړی رد و بدل نشي کولی او ککین یریږي چې هسې نه زما خلاف جرګې په ذریعې سره، د قانون په ذریعې سره او د عدالت په ذریعې سره څه کارروایي ونه کي. بیا د الله په کلام کې او د الله په کتاب کې رد و بدل کولو دا ډېر غټ زړه غواړي. دې کې دونه زړورتیا پیدا شوه چې د الله په کتاب کې دې منمانی او د خپل ځان مطابق خبرې شروع کړي. دا یې د وجې نه دې ته که نصیحت کولی شو، نصیحت باندې پروا نه ساتله. انبیاء کرام علیهم السلام به دې پویه کولو، منې کول به، نصیحتونه به ورته کولو، وعظ و نصیحت به ورته کو. او چې کله د انسان زړه سخت شي نو سترګو باندې پردې راشي، د خیر خبره بیا دې په غوږونو باندې نه اوري او د شر خبرې ښه ښکلې اوري. چې دې ته کوم نصیحتونه کولی شو د الله د کتاب په ذریعې سره او د پیغمبرانو په ذریعې سره، هغه خبرې دې پروا یې ونه ساتله. فَإِمَانَكُدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ دې آیت کې اصل کې مونږ ته تعلیم دی او مونږ ته سبق دی. بنی اسرائیل چې څه وکړو هغې وکړو، په هغې د الله لعنت هم وشو، د الله غضب هم په هغې راغی، د هغې نه شادوګانو خنزیرانو هم جوړ شو، ذلیل او رسوا هم شو تر قیامته پورې. لیکن تعلیم دی امت ته دی چې اے امت محمدیه صلی الله علیه وسلم، تاسو ګورئ د یهودو د بنی اسرائیلو په نقش قدم مزئ، تاسو د خپل کتاب او د خپل وعدو پابند شئ، کنی نو په تاسو هم د الله تعالی لعنت وشي، نو تاسو هم بیا زړونه سخت شي، نو تاسو هم بیا د الله د کتاب غلط مطلبونه بیانوي، د الله د کتاب تفسیر او مطلب او مفهوم هغه به الټه بیانوي. جمهور او امت چې کوم مطلبونه بیانې د هغې نه به هټ کړ، نوې نوې رایې به قایمې کوي بیا، او بیا به یې نوې نوې نومونه به ورکوي چې دا د دور جدید نوې نوې تحقیقات او نوې نوې ریسرچ دی. حالانکه هېڅ به هم نه، دا به ستاسو خواهشات به وي او شیطاني خبرې به وي، هغې له به نوم ښکلې ښکلې ورکوي چې دا د دې دور نوې تحقیق دی او دا جدید چې کوم ریسرچ شو. او وجه بنیادي به دا چې تاسو به زړونه سخت شوي، نو پوهېږئ به چې د الله د کتاب غلط مطلب بیانومه. ظاهره خبره په دې 1400 کاله کې چې کوم جید علماء کرام تیر شوي دي، امامانو چې هغه د فن ماهرینو، هغې خپلې زندګۍ د دې الله په لاره کې لګولي دي د دین دپاره او د علم دپاره. هغې یو مطلب نه بیان کړی او 1400 کاله بعد یو سړی راغی، هغه وی د دې آیت مطلب دا دی. نو د 1400 کاله کې د دومره په زرګونو په سوونو علماو هغه مطلب ته اشاره هم نه راکړې او ته بیاتې رقم ځای نه بیانوي. آیا ته په تقوا کې د هغې نه سیوایي؟ آیا ته په علم کې د هغې نه سیوا شوې؟ آیا ستا د زړه صفایي د هغې نه سیوا شوې ده؟ آیا تا علم د هغې نه زیات حاصل کو؟ آیا ته په ذهانت کې په ذهن کې د هغې نه زیات تیزي؟ هغه چې کم خلق نو خلق خو هغه چې خیر القرون کې وو، هغې یو مطلب نه بیان کړی او ته مطلب بیانې، هغه بالکل یې سر نه لګي. نو ظاهره خبره دا هم هغه شان شه څنګه چې بني اسرائیلو د خپل کتاب غلط مطلبونه بیانولو. نو دا زمونږ ته تعلیم دی چې که چېرې تاسو نقض عهد کوئ، د الله وعدې ماتوئ، ستاسو زړونه به سخت شي بیا، او چې زړونه هم سخت شي نو د الله په کتاب کې بیا رد بدل کوئ. چونکې دا قرآن کریم خو الله تعالی محفوظ کړی دی،
د دې په الفاظو کې څوک رد او بدل نشي کولی، خو لیکن دا چې معنا او مطلب به یو سړی غلط بیان کی نو الحمدلله تر قیامت پورې داسې علما به موجودي چې هغه ورته تعاقب بکی، داغي مخنیوي بکی وا او داغي غلطي به واضحه کی امت ته چې دا مطلب غلط دی. لیکن دغه انسان لپاره خطرې خبره ده کنه چې د الله په د کتاب غلط مطلب بیان کو. ایمانک دهم میثاقهم دا بعد پر سببیت ته پس په سبب د ماتولو د دی نقد اثر کې سپړدل وتوي او سپړدل د زمیدار خپې جنې چې دی د تار نه او د لوخي نه په پړی جوړ کی او د پړی نه بیا بورې جوړي، نو دا پړی جوړول آسان کار دی ولې سو او بیا دا غي واپس پړدل او کولا وهل دا دینم ګران کار دی. دا پړی جوړول آسان دی بیا دای واپس پړدل او کولا وهل بیا ګران دی. نقد ویل کې سپړدل وتا نو دا وعده کول او دا لوس کول او دا عهد کول دا آسان کار نه دی. ته یو لوز کو عهد دیو کو گویا کې دوه کسانو یعنی دوه پړی ته یو بل سره کلک اوتړلو او هوټه دی ورکړه او هوټه چې سونه کلک وي دونه مضبوط وي او چې سونه مضبوط یو کلک دای واپس پړدلم بیا ګرانی، نو دا کلک هوټه پړدل کولا وهل دا ګران دی. نو دا نقد چې د سری دا مضبوط عهد او لوز واپس ماتول شو واپس پړدل شو، نو دا آسان کار نه دی. خو دی دا کارو کو نو فیما نقدهم پس په سبب د ماتولو د دی لچا دی بنی اسرائیلو سشی مات کو میثاقهم هغه مضبوط وعده خپل عهد چې دی پیغمبرانو سره کړو چې مات کو دای د ماتولو د وجنه د رستو کار نه وشو. الله تعالی چا سره ظلم او زیاتی نه کی، الله تعالی چا سره اس قسم زیاتی نه کی. مونږه بندگان خپل خپل ځان سره ظلم او زیاتی کو. قران کریم لومړی خبر وکړه دا چې مونږ په دی باندې لعنت کو، دا چې دی باندې مونږه قسم عذابونه مسلط کو، دا مونږ اسې وکړو په دی باندې بی ګناه بے خبه بدی نه دی باندې غلط قدم اوچت کو. دی د الله د عهد پاسداری ونکړه، پروا ونه ساتله، اے معمولی حل کا وګڼو ارسه د ایزی واغستلو. الله تعالی په دغه کار وکړو کچری دی په خپل وعده باندې کلک او پابند وي، الله تعالی به چریم دی د خپل رحمت نه لري کړي. نو ایما نقدهم میثاقهم دین مونږ ته یو بل مسله معلومه شو چې کله دی انسان زړه سخت شو او دی د الله د لارې نه او د الله د رحمت نه لري شو، نو دی الله تعالی نه ملامت کی، ډیر خپل ځان ملامت کی چې زمانه کوم غلطی شوی ده، ما په کوم موقع کم قدم غلط اوچت کړو، کم الفاظ می غلط ویلو چې دای د وجه نه د الله د رحمت نه لري شوم او د نیغ لارې نه لري شوم. مخکې منځ په اودس پابندو ما مخکې په دین سره منسلک ما او د دین نورو لري کېږم، پنځه وخت منځ اهتمام سره نه کیږي، مخکې اهتمام سره په جماعت کې او جمع سره وسغه شان نه دی او ورو دین نه ترورو لري کېږي. نو پوه شي چې غلطی ستانه څه شوی ده. الله تعالی وچ په مچ څوک د خپل لارې نه لري کینا، الله تعالی هو غواړي دا چې زما بندري ما تراشي، نو ته ولې لري شوي، نو سچل تا کړه. نو پکار دی چې انسان په خپل تیر شوی ژوندۍ باندې نظر واچي چې ما نه کوم غلطي شوی ده، نو دا غلطي انسان ته مخامخ شي بیا او داینه په صدق کې دل سره معافي وغواړه او بیا الله ته متوجه شه، الله به بیا خپل لارې ته راوړي. فیما نقدهم میثاقهم پس په سبب د ماتولو د دی میثاقهم هغه لوز او وعده خپل لره لعناهم لعنت وکمږه په دی باندې. لومبني د الله تعالی د ناراضګۍ علامت ده چې په دی باندې لعنت شو. لعنت د الله تعالی د رحمت نه لري کېدو ته وي چې انسان د الله په رحمت کې دن نه وي نو دی محفوظي، او کله چې الله تعالی خپل رحمت د انسان نه لري کې بیا هو د انسان بلا دشمنان دي. غټ دشمن د انسان شیطان دی، یو دشمن د انسان د خپل نفس دی، بس بیا خو د نفس او د شیطان یو پلاسو کې بیا لبیږي نو چې د سو کړو سیو کو سټیم کې د الله د رحمت نه چې انسان لري شو بدی چې په کومه کند او کپاره کې پریوتو پته بیا نه لګي. مثال د هغه بڼی شي
کمه بړه چې په وچ میدان باندې وي او هوا راشي او په دې دا ټوپونه او دا لوټکی اړي او روانه وي چې کم طرف ته پرېوته او کم ځای ته ورسېده دغه شان مثال بیا د انسان هم شي. لعناهم لعنت وکړو مونږ په دې باندې. نو چې لعنت پې وشو نو ورپسې دویم کار وجعلنا قلوبهم قاسیه او مونږ وګرځولو زړونه د دې قاسیة سختو. د انسان په بدن کې بادشاه دا زړه دی نو دا زړونه ولا مونږ سخت کړو. څه مطلب دا زړه د ګټې شولې سو یا د اوسپنې شو یا د فولادو شو. زړه هم دغه غوښه ده او وینه ده پکې. اوس هم دغه وینه او دغه غوښه ده. دا مجاز دی. وی لکه څنګه چې یو څه د مخکې نه نرم او بیا کلک او مضبوط او سخت شي هغې ته دننه څه نشي تللی بیا. وی دغه رنګې دا زړه دې سخت شو. چې زړه سخت شو نرمه خبره ورته دننه نه ځي. د الله یره ترې نه ووته، خوف او خشیت ترې نه ووته. وجعلنا قلوبهم قاسیة مونږ وګرځولو زړونه د دوی قاسیة سختو. او چې زړه سخت شو نو به د الله یره هر څه ووتل. بیا قرآن کریم کې دا مضمونو په ډېرو ځایونو کې بیان شوی دی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. د بني اسرائیل زړونه یادي یادي دا زړونه د کاڼي په شان سخت شو او یا د کاڼي نه زیات سخت شو. او وجه سوا د الله تعالی په قانون کې او د الله تعالی حکمونو سره مذاق کولو. موسی علیه السلام ته کړی دا سدي دا غوا څنګه ده دا غوا څنګه ده. دا وجه الله تعالی دې زونه سخت کړو. کله چې انسان د الله کتاب سره بے ادبي شروع کې بیا دکه د الله عذاب په دې راشي چې زونه سخت شي. بیا د زړونو د سختېدو لومړنۍ علامت دا دی چې جمود العین سترګې به بیا وچې شي. د سترګو نه به د اوښ کچه ته نه بهیږي. دا د زړه د سختوالي علامت دی. او دویم علامت دی طول الامل چې بیا به اوږده اوږده امیدونه به کوي. د خپلې زندګۍ نه زیات اوږده امیدونه. هر انسان ته پته ده چې د یو عام انسان زندګي 80 او یا کاله وي لیکن د ده منصوبې د 400 کالو د 600 کالو وي. گویا که دی 600 کاله به ګنې دی ژوندي وي نو اوږده اوږده امیدونه. او دریم دا چې حرص علی الدنیا د دنیا حرص او هوس به سوا کېږي به. حالانکه انسان چې لویږي میچور کېږي انسان کې سنجیدګي پیدا کېږي لیکن دی به نور دنیا پسې کېږي به. دا د زړه د سختوالي علامت دی. د دې وجې نه دا صوفیه کرام او مشایخ چې دي د هغې بنیادي مقصد په زړه باندې وي. دا ذکر چې کې مراقبې کې د دې چې زړه د انسان نرم شي. چې زړه نرم شو نو مثال د زرهیز ځمکې شو. ځمکه چې زرهیزه ده او آباده ده په دې چې ته ارنګه تخم واچې راخیږي به. او که چېرې زړه بنجر دی نو که بیا ته قیمتي نه قیمتي تخم راوړې او قیمتي نه قیمتي سره ورته واچئ لیکن ځمکه همواره نه ده نا قیمتي تخم به ضایع شي به. دې وجې نه زړه به نرمول پکاري زړه به آبادول پکاري. چې د چا د زړه دنیا آباده شوه د هغه بیا دنیا آباده را. او چې د چا د زړه دنیا روانه شوه به دې غریب په آباده دنیا کې په روان کنډر کې دی. نو زړه به نرمول پکاري او زړه به راویښول پکاري او دا زړه به بیداره کول پکاري. نو وجعلنا قلوبهم قاسیة او موږ وګرځولو زړونه د هغې قاسیة سختو. او دا زړه نرمیږي د الله په ذکر سره. څونه چې انسان د الله ذکر کی هو ذکر به بیدارۍ سره کوي غفلت سره به نه کوي. غفلت سره نورم غفلت سوا کېږي. غفلت څه دی؟ یادې الله او سوچ د بل ځای کې دی. په خوله باندې لا اله الا الله وایي او ګوري اخبارو وایي لا اله الا الله ګوري ګناهونو ته او تماشې د نور سکه. دا څنګه ذکر دی؟ یعنی وایي لا اله الا الله او ګوري بل څه نو دا څنګه ذکر شو؟ نو ذکر وکړي بیدارۍ سره چې سوای ته به توجه کوي چې دا زه څه وایم چې د دې په اړه باندې اثر کېږي او که نه کېږي. نو ذکر وکړي ذکر سره د انسان زړه صفا شي د آخرې ترې نه ختم شي. او دا په یو پیره کولو سره نه کېږي دا بار بار کول پکاري. دا زړه ورو ورو بیا پاکېږي او چې زړه پاک شي د صفا آینې په شانتي شي
بیا وتا ته نیکه خوند او بیا وتا ته نیک عمل خوند معلومیږي با وجعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلمه نو چې کله زړونه سخت شنو دي د الله په کتاب کې رد و بدل شروع کو یحرفون الکلمه دی بدلوي کلمو لرا کلم جمع د کلمتون د یا اسم جنس دی د تورات کلمات او الفاظ او تورات احکامات یحرفون تحریف نه دی حرف اصل کې کناری ته وي یحرفون دی بدلوي یعنی چې کوم د تورات کوم مقاصد او کوم احکامات هغه سیټ تکلو خلک دا یو طرف ته سیټ ته کا سمجھدار د مقصد نه یو طرف ته واړه چې کوم خبر مطلبي وي مقصود یا خلک مه تکي او به مطلب خبر خلک یو طرف تکي نو قران وی ودی د تورات کلمات یو سیټ تکلو یو طرف ته کړو یحرفون الکلمه دی بدلوي کلمې د تورات او احکامات د تورات هم مواضعه د زینو خپلونا یحرفون مضارع ده یعنی دا کار فی الحالم دی کې آئنده کې بم داسې کیبا دا د اهل کتابو یو ناکاره صفت ته چې صرف د مشرانو په کتابونو کې تحریف نه کړي آئنده کې بم دی داسې کی د الله د کتاب رد و بدل بدی کی او رد و بدل دار چې هغه الفاظ د سره بدل کی یادا چې الفاظ مخکې رستو کې یادا چې د الفاظ غلط مطلب بیان کی ونسو حظا او دی هیر کو حظا یولو یا حصہ نسیان یې رولو ته وي نسیان چې کوم خبره په ذهن کې ده هغه د ذهن نه وتلو ته باندې پردې راتلو ته وي یو نسیان د الله تر طرف نه وي دیګو د انسان بیا څه قصور نشته دی انسان ته یو خبره یادې لیکن بیا ته نه رشي انسان بیا معذور دی او حدیث کې مرضی نبی علیہ السلام فرمایي رفع عن امتی الخطأ والنسیان الله تعالی زما امت ته دوه خبرې معاف کړې دي یو دا چې کوم کار ستانه خطا انو شو خطا دي ته تا اراده نه کړې دی او کار استاد له سوشي خطا وي دا موږ د پښتو کې په نه خطای سره ودا کار وکړو اصل کې خبر خطا ده او یو د نسیانو چې ستانه یو خبره یې را ده او ستانه غلط کارو شو نو دی باندې ګناه نشته دی ترمذی شریف کې روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله انسان اودو او یات نمونز یېرو چې کله دی را بیدار شي او را یاد شي ورته نمونز دی ټیم کې وکي نو دی ود کېدو وجه نه د یېریدو د وجه چې مونږ ستانه پاتې شو په دې ګناه نشته دی تا اهتمام کړو د پاسېدو اراده لري کړو لیکن یېرو ست په یو کار کې مشغول وي ستانه خبره یې روا نو دا مونږ ستانه چې پاتې شو په دې ګناه نشته دی نو نسیان هو معاف دی ودلته کې دا نسیان قصدن دی ونسو دی قصدن ير کو حزن یولو یا حصہ مما ذکرو به داینا چې دی ته نصیحت کړی شو پای سره په تورات کې او پرستنو کتابونو کې او د انبیاء کرام علیهم السلام په ذریعہ سره چې د کوم خپل خبرو دی ته نصیحت شوی او اغار صدیر کړو د دې قصدن نسیان د گناهونو یو وجه دامي چې کله انسان گناهونه کې حافظه کمزوري کیږي د ګناهګار انسان حافظه به همیشه کمزوري وي او چې حافظه کمزوري شي نو د عین منی و بال دا چې نور د انسان نه اوچت شي د الله د کتاب نور د سرنی بیا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله انسان ته علم ډیر حاصلي انسان سره او د ګناهونو د وجنا علم د دنه ير شي اوچت شي دینه دا وبال لاشي په انسان باندې دا امام شافعی رحمت الله علیه چې دی د استاد وکیع ابن الجراح امام شافعی رحمت الله علیه ذهین انسانو دی ما خپل استاد ته شکایت کو چې جی ما حافظه کمزوري ده دی شکاوت الی وکیع سوء حفظی بما خپل استاد وکیع ته شکایت کو چې ما حافظه کمزوري شوی ده فاوصانی الی ترک المعاصی یاره دوی چې بچي ګناونه پریزا فإن العلم نور من الهی ودا علم د الله تعالی یو نور دی او نور الله لا یعطى لعاصی او د الله نور ګناګار ته نه ملاویږي امام شافعی رحمت الله علیه دغه ګناونه کولو
او داغه د زمانه دا ګناونه بو چې کم مونږ ته صغیره ګناونه ښکاری ودام پریزه چې تا ته علم حاصل شي نو علم د الله تعالی نور دی او دا هغه زړه ته نه راځي چې کوم لکه ګناونه پراته وي نو دی د لوی نصیحت نه محروم شو د ټول لوی ګنادار چې انسان د الله کلام ير کی یو انسان قران یاد کړي ری سې یاد کړي دا د اهتمام نه کو ير شو د دین علی ګنا بل نشته دی ولا تزال تطلع او همیشه به تو تطلع تب خبردار کیږي تب مطلع کیږي علا خائنۃ یو خیانت باندې منهم د دینا دی چې کلم خیانت کی نه اے پیغمبر علیہ السلام الله تعالی بتا خبردار کی پدی باندې الا قلیلا منهم مگر لک کسان د دینا لګو کسان وعده نه ماته کړي دا الا قلیلا اعف بما نقدهم سره لګي دی نور هوادي ماته کړي هلګو خلق نه ماته کړي لکه پای کې چې کوم خلق مسلمانان شو یا محفوظ پاتې شوی دي فاعف عنهم پس ته معافي کوه دیتا دا کومه خبرې چې بره بیان شوې د دین هدا نتیجه معلومیږي چې دې سره جنگ وکا یا دې سره قطع تعلق وکا نو قرآن وی نه خیر فی الحال دې سره دې ته معافي کوه فاعف عنهم پس ته معافي کوه دیتا زبانی طور باندې بدلت نه مالا کس تاسو سره وی اختیاري وصفه او درگذر کوه درگذر ستی اړه کې تم سم ساته اړه ته پاک ساته او ظاهره کې تم معافي کوه ان الله يحب المحسنين بیشک الله تعالی چې دی محبت کوي نیکی کوونکو سره احسان کول نیکی کولو نیکوکار سره الله تعالی مینه او محبت کی د دې مطلب دا نه چې غني همیشه به يهودو سره معافي وکي او درگذر به وته کوي نبی له سلام حدیث جنگونم کړی دي دی د مدینې او باسلی دي بیا د خیبر نو باسلی دي څنګه فعفوانهم واصفح راعي مطلب دا چې فی الحال و تمافی کو فی الحال درگذر کوا او چکلا دی داسې یو غلط حرکتو کی چې دای د وی دینه بدلا غستل او دی سره جنگ کول او جهاد کول جایز شون بیا سر کوا او چې طرزو پر دا شان حرکت نه لري کړي صرف سازشونه کی نو بیا خیر دی نو دی نبی علیہ السلام دی د مدینه نو مباسلی دی د خیبر نیم جلا وطن کړي دي دا فافوانهم وصفح مطلب دار فی الحال و تمافی کوا او درگذر وتکوا پس په سبب د ما تولو د دی وعده خپل لرا مونږ لعنت کو په دی باندې او مونږ وګرځو جن دی سختو دی بدوی کلمې تورات کرا دای د زینونا او دیر کو یلو ی حصد عینا چې ته نصیحت کړې شو پای سره او همیشه به ته چې تبه خبردار کیږي او یو خیانت سره د دینه مگر ډیر لک کسان د دینه پس ته معافي کوه دی ته درگذر کوه بیشک الله تعالی چې دی مینا کوي نیکی کوونکو سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين أودها كساننا قالوا چدیوی إنا نصارى بشك من عيسایان یو أخذنا ميثاقهم من اغستوا مضبوط وعده د حینا فنسو حظا پس دیر کړو یولو یا حساب مما دهانا ذکروا به چې دې ته نصیحت کړې شو په عیسرا فاغرینا بینهم پس مونږ واچولو دی پمینس کې العداوت دشمنی والبغضاء او بغض الى یوم القیامت تروزی تر قیامت پوری وسوف ينبئهم الله او زردا چې خبر باور کوي دی الله تعالی بما پهاس سره کانو یصنعون چې دی وا کولو په دنیا کې په دې مخکې آیت مبارکه کې د يهودو نه چې کوم وعده غست شي و دای د ماتې دو بیانو
او دای د ماتولو د وجنا د الله تعالی کوم عذاب چې په دې باندې مسلط شو دای بیانو. د يهودو سره خوا کې یو بل فرقه چې نصارا وته وي، لکه نصارام د يهودو نه جدا شوي دي، نه اغین د يهودو په نقش قدم باندې لاړلو، د دینم وعده واغستې شو، لوستې واغستې شو، خو دین په د خپل لوز او وعده کې دی پابند نشو، مات کړه وعده، لوز مات کو، په دین د الله تعالی عذاب راغی. او عذاب په دې شکل کې چې الله تعالی دې ملک دشمنی او بغضونه کینه الله تعالی پیدا کړه، تر قیامت پورې دی یو بل ته د یو بل دشمنان دي او یو بل سره بغض ساتي. بلکې الله تعالی نسیان یعنی د واعظ او نصیحت خبرې ته الله تعالی یې رکړي، واعظ او نصیحت دی ناخلی، نو دا په دنیا کې په دې باندې عذاب مسلط شو او د قیامت پر ورځ هم دې سره حساب کتاب کیږي. دې کې اصل کې مسلمانانو ته تعلیم دی چې تاسو د نصاراو په شانتي مکیږئ او د يهودو په شانتي مکیږئ. داینه چې کوم لوزونه واغستی شوي پوره نه کړو، الله تعالی په دنیا کې عذابونه مسلط کړو. تاسو داینه بهترین خلک یې، تاسو نو وادي واغستی شوي دي او لوزونه واغستی شوي دي، که تاسو یې نه پوره کړئ نو په تاسو هم د الله تعالی عذاب راشي، تاسو خپلو کې انتشار بشي، یو بل نه جدا جدا شي، ډلې ډلې بشي، الله تعالی بس تاسو من کې دشمنی پیدا کی، نفرتونه او بغضونه پیدا کی. مسلمانانو چونکه چکلدی په خپل لوز باندې قائم او دائم، مسلمانانو دنیا کې یو روب او یو داب، او چکل مسلمانانو خپل لوزونه مات کړو، اج کوم قرآن قانون دی ورکړی شو هغه شاته وغورځو. نندارې دنیا کې مسلمانانو آپس کې انتشار دی، هر یو مسلمان بل مسلمان ته دشمنی او نفرت او بغض دی، دو کسان په یو خبره نشي متفق کېدی. مسلمانان څونه ډلې شو، یو مسلمان بل مسلمان پسې مونځ ته تیار نه دی، مسلمان دی مسلمان ته کافر وي، مسلمان دی مسلمان ته مشرک وي، په یو بل باندې فتوی لګي اوسو، حالانکه دواړه مسلمانان دي. بنیادی وجه دا چې مونږه الله تعالی خفه کړو، الله تعالی مونږ ناراضه شو، نو کم کارونه چې الله تعالی يهود او نصارا سره کولو هغه مسلمانانو سره شروع دي. مسلمانان گروه در گروه تقسیمیږي، ورځ تر ورځې نور فرقې پیدا کیږي نوې نوې، او مسلمانان ځان له ځان لکېږي. دا قرآن کریم مونږ ته 1400 کاله مخکې دا خبرې کړې دي چې دغه مثالونه یې ته وګورئ، یهودو سره دا وشو، نصاراو سره دا وشو، دا سره هم داسې وشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یهود الله تعالی یو او یا فرقې کړو، په یهودو کې الله تعالی 71 فرقې پیدا کړې د عهد د ماتولو د وجنه، نصاراو کې الله تعالی 72 فرقې پیدا کړې د عهد د ماتېدو د وجنه. او نبی علیہ السلام فرمایي چې چېرې تاسو عهد مات کې، تاسو د خپل کتاب یې رکې، نو تاسو کې الله تعالی 73 فرقې پیدا کیږي، دا امت په 3 او یا فرقو تقسیمیږي، او دې 3 او یا فرقو کې به صرف یو فرقه جنت ته وځي او دا 72 فرقې به جهنم ته وځي. نو دا یو فرقه چې هغه اهل سنت والجماعت وي، چای به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات کلک نیسلی وي، خواهش پرستی به پای کې نه وي، بلکې قرآن او حدیث ته وګوري، نو دا به تر قیامت پورې موجودي او دی به جنت ته ځي. نو کچره امت مسلمه د دینه سبق وانغستو، مسلمانان هم هغه شان د تنزل شکاری څنګه چې مخکنی قومونه تنزل شکار شو. ومن الذين قالوا انا نصارى، دې کې الله تعالی دې نصارا ته یو زورنم ورکی چې ځان ته نصارا وای، لیکن یې نصارا نه، نصارا د نصارا نه دی، نصارا مدد کولو ته وی، امداد کولو ته وی. نصارا او ته نصارا ولي وی، دی دا وعده کړی و عیسی علیہ السلام سره او الله تعالی سره چې نحنو انصار دین الله، موږ به د الله تعالی د دین مددګاران یو. نصارا او ته نصارا زکوي چې دی د عیسی علیہ السلام مدد وعده کړی و او اقرار یې کړو چې موږ به د عیسی علیہ السلام مدد کو، د الله تعالی د دین مدد وکوو.
نینوم هم ډېر ښکلی ځان له ښودلی نصارا. نو راشئ که نه د الله د دین مدد وکړئ که نه د عیسی علیه السلام صحیح مدد به هم کړی و د الله تعالی دین مدد وکړئ. تش په نوم باندې کوم ځای کېږي؟ انصارو مدد کوونکو ته وایي. نو د الله تعالی د دین مدد وکړئ چې دې وخت کې د الله دین اسلام دی، د اسلام مددګار شئ. دغه شانوم د مدینې د خلکو هم دی. د مدینې خلکو ته اوس او خزرج به وي، دا دوه غټې قبیلې وي چې دې کله که اسلام راوړو نو دې ته نبی علیه السلام نوم د انصار ورکو. نو دې ته انصار ولې وي؟ دې د نبی علیه السلام مدد کړی دی او د مهاجرینو مدد یې کړی دی او حقیقت کې مدد یې کړی دی. انصارو چې کومې قربانۍ ورکړي د اسلام دپاره، نه د انصارو نه مخکې داسې خلک پیدا شوي نه به وروسته داسې پیدا شي. روایات موجود دي چې انصارو دونه پورې وکړو چې مهاجرینو ته ووایي چې زما دوه بیبیانې دي او د پردې حکم لا راغلی نو ستا په دې دوه بیبیانو کې زما په دې بیبیانو کې ستا کم یو خوښه وي ته ورته وګوره، هغې له به زه طلاق ورکړم ته به ورسره نکاح وکړې. دومره به څوک وکړي؟ خپل کورونه یې ورسره نیمولو، خپل کاروبارونه یې ورسره نیمولو او خپل باغونه یې ورسره نیمولو. دې ته تیار شوي وو. لیکن مهاجرین هم ډېر غیرتمند خلک وو. هغوی ورته دعاګانې کولې الله ستاسو په مال کې په جان کې برکت واچي، تاسو خپل اظهار وکړو او زموږ زړه خوشحاله شو. دا انصارو ته انصار مهاجرین ته وایي زموږ باغونه دي د کجورو، وي دا باغونه به تاسو له نیم درکو. لیکن مهاجرین وایي چې نه مونږ دا ستاسو نه نالو. بیا انصار مهاجرین ته وایي چې زه ټیک ته مونږ درکو خو تاسو یې نالئ، نو زه باغونه به زمونږ تاسو پکې کرونده کوئ او تاسو یې سنبالوئ. چې کومې کجورې کېږي هغه کجورې به نیمې ستاسو نیمې به زمونږ وي. نو په دې طریقې سره مهاجرین دا باغونه واغستلو. نو انصار ورته وي، لیکن حقیقت کې هغوی د دین مدد کړی دی او د دین حقیقت کې قربانۍ ورکړي دي. د نبی علیه السلام او دارنګې د ټولو د احد په جنگ کې سعد ابن ربیع رضی الله عنه شهید شو. سعد ابن ربیع رضی الله عنه مشهور انصاری صحابي دی. نو دې ډېر زخمی حالت کې پروت و. د احد د جنگ نه بعد نبی علیه السلام یې وګورئ څوک نشته. نو سعد ابن ربیع نو په جندو کې هم نشته او چې کوم مړه شوي وو پای کې تلاش کې نو پای کې ملو نه شو. نو نبی علیہ السلام چې سعد خدا سے انسان نه چې تختیدلی وي د میدان نه، تختیدو والا سړی خدای نه او جندو کې نشتا، په زخمیانو کې نشتا او په شهداو کې نشته. نو څه شو؟ ورشه بیا وګورئ نو یو ځای کې دی د کافرانو منځ کې پروت او اخرنی وخت او بالکل د زخمونو نه لت پتو او خبرې نشي کولی. اکم قاصد چې نبی علیہ السلام را لګلو او ته اے سعد نبی علیہ السلام ستا تپوس کی یو ځای نه معمولی ونته کې आवाज راغی. نو قاصد دغه خال راغی سعد ابن ربیع رضی الله عنه وی ما ته د خپل غوږ رانږدې کا وی زما طرف نبی علیہ السلام ته دا پیغام ورسوه چې الله پاک دې تعالی ډیر جزای خیر درکړي او دویم پیغام زما قوم ته انصارو ته ورسوه او انصارو ته ووایه چې کچېرې تاسو یې موجود یې او ستاسو موجودګۍ کې نبی علیہ السلام ته تکلیف ورسېدو نو سبا قیامت کې الله تعالی سره مخ نشي لګولی. مطلب یې څه چې تاسو به مخکې کټ کېږئ نو نه بعد به نبی علیہ السلام ته به تکلیف رسېږي. دا انصارو چې کومې وعدې کړې وې هغه بالکل پوره کړې. د دې وجې نه د حنین په موقع باندې چې کله نبی علیہ السلام مال غنیمت او زیاتر مهاجرینو ته ورکو او زیاتر نو مسلمو ته ورکو. چې کوم د مکې مکرمې او فتح مکې په موقع چې کوم خلک مسلمانان شوي وو نو هغوی ته ډېر زیات اوښان ورکړو. عباس رضی الله عنه ته 100 اوښان ورکړو او دارنګې صفوان بن امیه ته 300 اوښان ورکړو. داسې نور خلکو ته ورکړو. نو انصارو کې چې کوم بعضې الکانو نوجوانانو
ناغي دا وی چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول خپل لار سوار کړو او موږ له خساره نه کړو، قرباني خو موږ کړې دي. نو دا خبره یو صحابي انس ابن مالک رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وکړه چې جی بعد خلکو دا خبره وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انصار د یو خیمه دلان د راجمع کړو. بل څوک در کې نشته د بل څوک ویني جی بس ټول انصار یو. نو نبی علیہ السلام ته سوې د مبارکي چې ما خپل پر دیو کو په تقسیم کې چې کوم مشران صحابه او د انصارو هغه چې جی مشرانو سندي ویلي خدا چې کوم نوجوانان دي ناغي دخلین دا خبره خطر ده. نو نبی علیہ السلام فرمایلو وی تاسو په دې خبر نه خوشالېږئ چې او د دې ځای نه خلک کورون ته واپس دي، نو څوک سره درهم او دینار به وړي، څوک به غلامان او وینځي بوزي او څوک به اوښان بوزي او تاسو به د الله رسول ځان سره بوزئ. انصار وی موږ په دې خبره خوشاله او راضي وو ځکه چې مکه مکرمه فتح شوه. نو مکه مکرمه خو د نبی علیہ السلام آبائی وطن دی. نو که نبی علیہ السلام مکه مکرمه کې پاتې شي نو چا به څه کړي بیا؟ انصارو په زوره خو نشو بوتلی او نبی علیہ السلام به حق به جانبو مو چې دا خو د ما خپل کلی دی، دلته مې رشته دارۍ دي، دلته پیدا شوی ما، اوس مکه مکرمه دارالاسلام شو، دلته به شم، دلته پاتې شم. نو انصارو به څه کول بیا؟ نو نبی علیہ السلام فرمایلو چې تاسو په دې خبر نه خوشالېږئ چې خلک به د دې سره اوښان بوزي او بیزي به بوزي او تاسو به د الله رسول ځان سره بوزئ. بیا نبی علیہ السلام انصارو ته وی صبر وکړئ، یو وخت را روان دی، خلکو ته به په تاسو باندې ترجیح ورکول کېږي، یعنې ستاسو به څوک نوم نه لي، پس په حکومتونو باندې به نور خلک قابض شي، په مال به نور خلک قبضې وکړي او تاسو له به څوک څه نه درکړي. نو نبی علیہ السلام فرمایلو چې تاسو به صبر کوئ حتی تلقانی علی الحوض، تر دې چې تاسو مال بیا په حوض کوثر باندې ما سره میلاو شئ. نو ستاسو چې کومه تنده ده که نه هغه به زه په حوض کوثر سره ماته کومه. دغه انصارو نبی علیہ السلام د انصارو زامنو ته نوسو ته دعاګانې کړي دي، یا اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. وی الله د انصارو بخنه وکړي او وی الله د انصارو د زامنو بخنه وکړي، وی الله د انصارو د نوسو بخنه وکړي. انصارو حقیقت کې د نبی رسول الله والسلام مدد کړی دی. نو دلته کې نصارا او توي تاسو نه ته نصارا وای راشه کنه په خپل خبرو باندې پابند شي د پیغمبر مدد وکړي کنه. ومن الذين قالوا او دها کسانو نه چې دی وي، ومن الذين قالوا وي دیونه چې ومن النصارى مختصر خبره هم من النصارى ویل شو چې من النصارى اخذنا ميثاقهم. دا ومن الذين قالوا وي هغه خلقون دي چې دا داوی کولی چې مونږه مددگار یو د الله تعالی د دینو، هغه په خپل خبرو باندې قائم پاتې نشو، هغه خپل وعده پوره نکړي، هغه لوزونه مات کړو، نه داوی غټي کوي او منه پوره کوي بیا نه. ومن الذين قالوا او ده کسانو نه چایوي ان نصارا چې بشک مونږه عیسایان یو. نو نصارا عیسایان یادي ناغینم اخذنا میثاقهم، اغسطه مونږه مضبوطه وعده د هینا د دینه مونږه مضبوطه وعده اغسطه وا د عیسی علیہ السلام په ذریعہ سره اواده استوا په الله به ایمان نوړي، د عیسی علیہ السلام به مدد کوي، په انجیل شریف باندې به عمل کوي او تاسو نه باج د عیسی علیہ السلام نه باج چې څومره پیغمبران ناشي په ایبم ایمان نوړي او داغه به مدد کوي. نو دی نور خبرې سکه د الله تعالی په ایمان او توحید کې دین پیل شو. دیوی الله تعالی چاوي عیسی علیہ السلام د الله زوی دی، نو چاوي الله تعالی د عیسی علیہ السلام په بدن کې دن راغلی دی، نو چاوي چې درې کسان یو ځای شي یو خدای ته جوړ شي. په د الله تعالی د ذات باره کې دا خبرې شروع کړې. هغه لومبنۍ خبره چې الله باندې ایمان ساتل او توحید پای کې دی فعل شو، او عیسی علیہ السلام چې نبی او پیغمبرو هغه د الله تعالی زوی کو او الله تعالی پاک دن راوستو. عیسی علیہ السلام
دا باندې صحیح طریقې سره ایمان ورونړو. انجیل شریف ته په انجیل کې دی په خپل تحریفات شروع کړو، دا په خپل کتاب کې تحریف او د انجیل شریف تعلیمات کې یو تعلیم داو چې د عیسی علی السلام دا ویلو چې زمانه بعد نبی برازي او دا نوم به احمد وي او په تاسو ایمان نوړئ. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیہ السلام دې خبر اقرار کړو چې زرا غلی ما او زمانه بعد چې کوم بل نبی برازي دا بارکه خوشخبری خلکو ته ورکوما چې هغه پیغمبر را روان دی او نږدې دی، نو په به ایمان نوړئ. نو دی خو په یو وعده باندې پوره نشو، بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. یهود هو یهودو نصارام د یهودو په شانتی شو، ناغي ما شان وعده او لوزونه مات کړو. اخذنا میثاقهم، من اغسطه و مضبوط وعده د هینا. په انجیل شریف کې د نبی علیہ السلام نوم فارقلیتو غټ قاف سره او طا سره. نو دې ته په انجیل شریف کې دا ویل شوی چې تاسو به ایمان وروړئ په فارقلیت باندې او دا مدد وکوي. او دې په نبی علیہ السلام ایمان وروړو، بیا کروڑو ډیرو کم خلکو وروړو. فناسو حظن، چې کله دی ایمان رونړو او وعده ماتې کړې، نو پس دیر کو یو لویه حصہ مما د هغه څه نه ذکروا به چې دې ته نصیحت کړی شو په سره. انجیل شریف کې ډیر زیات د وعظ او نصیحت خبرې وي، څنګه چې قرآن کریم کې د وعظ او د نصیحت خبرې ډیر زیاتې دي. قرآن کریم کې احکامات کم دي، احکامات هو تقریبا 150 یا 500 آیتونه دي چې دا حکمونه واجب او فرض او جایز او ناجایز او حلال او حرام پکې بیان شوي دي. او د قرآن کریم ټول آیتونه سره پاسه شپږ زره دي. په شپږو زرو کې د 1500 آیتونه احکامات دي، نو دا 5 زره دي کې څه دي؟ او د وعظ او د نصیحت خبرې دي، د زړه د نرمېدو، د آخرت سره د رغبت د پیدا کېدو، د دنیا نه د بې رغبتۍ، د مخکنو قومونو واقعاتو چې انسان سبق والی، او د الله تعالی د قدرتونو بیان په قرآن کې دی. دا ټول خبرې دړه د نرمېدو دي او د الله سره د تعلق د سیوا کېدو دي. نو دغه شان خبرې په انجیل شریف کې هم وي، لیکن دی دغه خبرونه مکمل هغه هیر کړو، د وعظ او نصیحت وانغستو. بهترین وعظ او نصیحت د الله کتابي، د الله کتاب چې په هر دور کې موجودي، دا بهترین وعظ او نصیحت وي. نو فناسو په دیر کو حظن یو لویه حصہ مما دهاینا ذکروا به چې دې ته نصیحت کړی شو پای سره. په پردې رانی پسترګو باندې د الله د کتاب نه دې سبق وانغستو. نو فاغرینا بینهم العداوه، پس مونږ واچولو بینهم د دې مینس کې العداوه دشمنی والبغضاء او بغض. اغراء اصل کې تیزولو توي، برانګیخته کولو توي، اکسانا آماده کولو توي، مسلط کول په یو کار باندې. فاغرینا، نو پس مونږ واچولو، او دې سره لازمی معنی د انخلولو ده، یعنی مونږ پیوس کړو، مونږ انخلولا بینهم د دې منځ کې العداوه دشمنی، مونږ د دې منځ کې دشمنی پیدا کړې. یا عیسایان خپلو کې یو نه دي، د دې منځ کې مذهبي منافرت ته، د دې منځ کې غټ غټې فرقې د درې وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې پیدا شوې، دا یعقوبیه، نستوریه او ملکانیه. او اوس خو پکې سره پاسه اوس تقریبا 72 فرقې دي. اوس پکې دا مشهوري درې دي، دا رومن کیتھولک او ارتوډوکس او پروټستانټو، خپل باندې یو بل باندې فتوی د کفر لګي. دا مذهبي فرقې دي منځ کې پیدا شي، یو بل سره دشمنه. او دا څومره چې دوه غټ جنگونه شوي، دا پهلی جنگ عظیم او دوسری دا چا دی منځ کې شوي دي، یو بل سره دشمنه دي. دا هنن سبا صرف مسلمانانو ته یو شوي دي سیاسی طور باندې، ورنه خپل منځ کې مذهبي طور دی منځ کې اتفاق نشته دی. العداوه دشمنی والبغضاء او بغض، د بغض تعلق له سره وي، د دشمنی تعلق ظاهر بدن سره وي. لکه بغض پیدا شي، نفرت پیدا شي، کله چې دا بغض سیوا شي، یا انسان لاس او خپې استعمالي، خولې استعمالي، هغه تر تکلیف رسولو د پاره کله په جواب باندې، کله په لاس باندې، او کله په رویه سره. نو پړونو کې ول الله تعالی بغض کې خودو، او په ظاهر کې دیمت کې الله تعالی دشمنه پیدا کړی. الی یوم القیامت، تر قیامت پورې.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بخاری شریف کې روایت دی چې لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت ته خبرداري ورکړه دی زمانہ بعد داسې مکیږي چې یو بل سټونه مات کې یو بل سټونه وخه اسنه په یو بل باندې مسلط شي یو بل پسې توري راواله. تاسو یو امت یې او یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت یې، مذهب اسلام دی، پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او قرآن تاسو مذهبي کتاب دی. یو بل باندې فتوی ملګوي، یو بل باندې د کفر او شرک او کارونه مکوي. یو امت شي یو موټی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حجۃ الوداع په موقع باندې دا تعلیمات امت ته ورکړي دي. دا نه چې د رنګ او نسل په بنیاد یو بل باندې فتوی ملګوي، یو بل تسبق مګوري. ټول یو امت یې الی یوم القیامت، تر قیامت پورې. وسوف ينبئهم الله. اختلافات د صحابو منځ کې مو مسائلو کې اختلاف د صحابو منځ کې مبنا واقعات داسې موجود دي، لیکن داغي په زړونو کې اختلاف نو. نن مسله دا مصیبت دا دی چې کم تحقیقی اختلاف او کم مسائلو کې اختلاف هو نه د جبه نه کټړه ته کوس شو او د زړه اختلاف دا نقصان ده دی. د صحابو منځ کې اختلاف او د تابعین منځ کې اختلافات په خبرو منځ کې، لیکن د یو بل قدر او د یو بل ادب او د یو بل اصلاح کوله د خبرې طریقه به یو چاړه د ډاکټر په لاس کې وي او چاړه د قاتل په لاس کې ده. دواړو کې فرق دی. ډاکټر اپریشن کې د اصلاح لپاره چاړه استعمالي، ایته څوک هم بد نه ګوري، لیکن قاتل چې دی او قصاب چې دی دغه لاس کې چاړه ده او د نقصان د پاره ده. که په یو بل باندې موږ تنقید کو، یو بل باندې موږ اعتراض کو، نو کم از کم د ډاکټر د اصلاح په تور باندې وکړو، د قصاب او د قاتل په تور باندې نه کوو. نو موږ کې د زړونو نفرت او بغض موږ شامل کو، نو موږ سمه خبره موږ خراب کوو. تنقیدم په چا باندې کولی شي، اعتراضم په چا باندې کولی شي، خو د اصلاح په تور باندې. لهجه د نرم وي، موقف د سختی او لهجه نرم وي، بیا خبره صحیح ده. ونن خبرم سخت شوی ده، لهجم سخت شوی ده. اینه موږ د ذات او د نسل مسله جوړ کړه، د دې وجه نه خپلو کې نفرتونه پیدا شو. وسوف ينبئهم الله. او زردا چې خبر به ورکوي دي ته الله تعالی په آخرت کې، وته الله تعالی خبر ورکي بما كانوا يصنعون، په هغه سره چې دی وکول په دنیا کې. نو د خبر ورکولو مطلب سره حساب کتاب به وسر کی، او چې حساب کتاب وسرو کې نو سزا به ورکي بیا. او د هغه کسان نه چې دی وي چې بهشکه موږ عیسایان یو، موږ واستو مضبوط واده دهینا پدیر کړو لوی حصہ داینا چې دی ته نصیحت کړي شو پای سره، پس موږ واچولو دی مینس کې دشمنی او بغض تر قیامت پورې. او زرد چې خبر ورکړي دی الله تعالی په هغه سره چې دی وکول په دنیا کې.